السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمند امید لرم چې تاسو روغ جوړ وو. ناظرین تاسو ټول له معلومه ده چې په کم ټیم کې د عمران خان حکومت و د 1899 تر 21 پورې 22 پورې قدرمندو په هغه ټیم کې د ضلع پېښور ډیویژن چې کم پولیس وو بهترین اخلاق بهترین روایات و د عوام سره د هیڅ قسم ظلم زیاتای نشي کولای، ځکه چې هلته هر سړي له عمران خان یو د اختیار ورکړی وو چې ته په پولیس باندې باقاعده په هر یو ځای کې د شکایات هم کولی شي، کمپلین هم کولی شي او هغه په خپله نوکري باندې هم ډورېدل. څنګه چې په پاکستان حکومت باندې پورټل حکومت مسلط شوی دی او ټول پاکستان حکومت یې دا وکړه دغه شانتې پېښور ډیویژن کې چې کم پولیس دي، نارکاټس ولري، اکسایز ولري او چې کم داسې نور لوکل پولیس دي، نو قدرمندو دغه شانتې د پېښور په عوامو باندې بھرپور ظلم شروع کړی دی. د خیبر پښتونخوا آی جي صاحب ته دا خواست دی چې دغه پوره انکوایري دې وشي چې دا چېرته ودرېږي، نقادو چېرته لګوي، 2 او 3 کسان روډ ته راووځي او خلکو نه په زور باندې پیسې اخلي، په زور باندې چې څنګه مخکې په ضلع خیبر باندې یو لشکر اسلام په نوم باندې ودېده چې څنګه هغه پیله راووته، د هغه ډېر ښکلی روایات و. لشکر اسلام هره فیصله به یې صحیح کوله، خو اخري کې چې کله په هغه کې ظلم شروع شو، زیاتۍ پکې شروع شو، هغه لشکر اسلام بنیاد د ضلع خیبر نه ورک شو. دغه شانتې د پېښور ډیویژن پولیس چې کوم دي هغه دومره سختي راخوستي دي چې بله ورځ یې د مو د یو ملګري نه 1,20,000 روپۍ اخیستي دي، په څه صرف لږ مالداره وه، لږې پیسې وې ویسه. ګوره چې هر چا سره هم پیسې وي او اپوټای یې ورته څه خبرې کولې، اپوټای یې ورته دا خبرې کولې که چیرې تو مولا پهله یې ته 10 لکه روپۍ ډیمانډ وکوي چې که 10 لکه دې رانه کړلې زه ډایرکټ درپسې سمګلینګ کیس اچوم چې تاسو ګوډي کې سمګلینګ برآمد شوي دي. نو قدرمندو دغه شانتې د ښو خلکو پکې عزتونه لوټ کېږي. نو د مو آی جي صاحب ته دا خواست دی چې دا کم پولیس دی د دغو د مکمل تحقیقات وشي چې دا چېرته نکي لګوي، دا څنګه روایات دي او په دغو پولیس دی باقاعده چې کم دي خلکو لګوي، لکه کم خلک چې تو پسې په سرکوري لیول لګولي دي هم ټول ویسره بلاویستي. دغو د پوره انکوایري وشي او په قانوني تروي باندې دی یو مجرم ګرفتاریږي او کس له یې سزا ملویږي، یعنې کرپشن نه چې د خلک بچ شي. والسلام.